اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو دا دوه ماشومان تاسو یې نه د دوی والد صاحب یو میاشت مخکې وفات شوی دی او دا د ګل په شان ماشومان دي. مدرسې ته راغلي دي او مدرسې ته پسې مونږ راغلي یو ترۍ کې ولاړ دي. دا ټیمه د دوی دوه خویندې هم دي، هغه کور کې دي. د هغې دپاره به وله هم مونږ د جمعې دپاره بلوز، کوټي، جرابې، ټوپۍ وغیره چې څه دي دغه به وله ورکو. طارق بھائی د دې هغه بنینونه دي راغستي دوی دواړو له، هغه دوی له ورکه چې دوی ته پته ولګي دا یو بنین ستا دی او دا یو دغه کاکي دغه والا او دا کور دپاره د ماشومانو دپاره چې کومه دوه او ټوپۍ وله هم ورکه او دغه بله دغه جراب هم وله ورکه. کور کې چې کوم ماشومان دي او دې ماشوم له دغه بلوز هم ورکه، دغه ستا بلوز شو. او دا کور دپاره چې کوم ماشومان دي هغوی له کوټیانې هغه جینکۍ چې کومې دي یو دغه یو به کور کې ماشومې له دې ویسي، خور له به دې ویسي. ښه دا دوه کوټیانې دي، دغه وله ورکه، یو له ورکه، بل له دغه دواړه وله ورکه. دغه کوټي به دې هم خور له ویسي ورسره، دا به هم ویسي زویه. او دا جرابې به ول ورسره هغوی له ویسي. مسلمانانو ورونو دا تاسو کتی شئ یتیمانان ماشومان دي، زموږ سره تاسو خپل عطیات، صدقات او خیرات دا جمع کوئ. انشاءالله دغه شان یتیمانانو پسې به مونږ ګرځو کور په کور او کلي په کلي. دا بس تاسو وړاندې راولو. تاسو ځئ زویه، تاسو ځئ، ښه تاسو ځئ زویه، ځئ تاسو دا کور ته ویسه ګوتۍ کې وله بند کړه. دا مونږ راغلي، دا زموږ سره د دې یتیمانانو دپاره دا سامان دی. دا پسې کوم ګرځو دا کولاو که دغه ډیک کولاو که لږ نو دلته زموږ سره د ګاډي کې د دې یتیمانانو دپاره دغه بلوزونه وغیره دا ټول دي. دا به مونږ د ماشومانو له ورکو. دغه ماشومان دي، د ګل په شان ماشومان دي. دا تاسو وکاته او انشاءالله مونږ به نورم کوشش کوو. ولی الله سپارم د الله په امان.